بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. زه منیر خان او تاسو ګورئ د عوامي نیوز پروګرام امیدونه. منګه په امیدونو پروګرام کې همیشه تاسو لپاره یو نه ململ دعوت ورکو او هغه سره تاسو ملاقات کوو. زمين نه ململ د تحصیل تغبه چیدونکو دی د ویډیو کال په ذریعہ باندې موږ سره خبرې کوو. نو راځي چې د سره تاسو ملاقات وکړو. السلام علیکم روزانا. جی وعلیکم السلام. روزانا د عوامي نیوز په سټوډیو کې موږ تاسو ته هرکلی وایو. زه تاسو منیر خان صاحب ډیره شکریا ادا کوم او خاص طور باندې عوامي نیوز چینل والو چې تاسو مال د مقرره کړل. الله تاسو خوشاله ساتي. روزانا نوم څه دی او تاسو تعلق د تحصیل تغبه کوم علاقې سره دی؟ جی زمانو محمد قریش دی او د ټکر اوسیدونکو ما تحصیل تغبه ټکر. قریش خان ماشومان هم سودی او په خپل ماشومان باندې تاسو سبق وایي؟ جی زما خو درې ماشومان دي، دوه لکان دي او یو جنیا ده او سبق و اسکول ته ځي. مشرې زوی چې کوم دی هغه اوس په څلورم کې دی. قریش خان دا راته وایي چې ستاسو تعلیمي لیول څه دی؟ تعلیم خو چې ما په 99 کې چې کوم دی نو پښتو کې مې وکړله او 2003 کې مې چې کوم دی په اردو کې وکړله او پی ټي سي ما په 99 کې کړې ده. د کمپیوټر عمره سره یو ډیپلوما شته. ماشاءالله قریش خان تاسو ډبل ایم ای کړی دا. ډبل ایم ای خو یو اعلی تعلیم دی. نو د نوکرۍ به تاسو چېرته اپلای کړی وه؟ اپلای خو موږ چې ډېر ځایونو کې وکړله او یو ایجوکیشن محکمه، یو اداره، یو ریلوے کې، په هسپتالونو کې، په ایرپورټ کې، هر یو محکمه موږ دا وکړله. اخر کې بیا چې کوم دی نو زما پلار په خپله باندې کلاس 4 پاتې شوی و. نو هغې کې ما د کوټې کې چې کوم دی کاغذونه جمع کړل. نو هغه وایي چې وایي ستا پلار والد صاحب چې کوم دی دا په 60 ساله کې نه دی ریټایر شوی، نو چونکې ستا په دې کې کار نه کېږي. نو بیا ما بس ورته وایي چې یاره مې کم از کم زما تعلیم دغه ته خو ګورئ که نه، زما ډبل ماسټر یم او د هغې باوجود لکه هغوی وایي چې نه به ستا کار نه کېږي پکې. بس ما کاغذونه راوړل، کور مې کېښودل، مې دې نه بس چې کوم دی نو زه نوکرۍ لپاره دوباره اپلای نه کوم. یعنی مطلب دا چې په ډبل ایم ای باندې هم تاسو ته کلاس 4 نوکري میلو نه شوه؟ نه، په دې کلاس 4 کې مو نه شوه. هلته کې چې کوم دی نو ټول ایجوکیشن محکمې ته بتلو، نو هغې کې دا مسله وه چې د یونین کونسل په سطح باندې به کېږي. نو په بل یونین کونسل کې به ټرین کسو شو، دلته په یونین کونسل کې چې کوم دی ټریننګ والا کسان نه سوه، هغې کې د بل په یونین کونسل کې نه کېدل. دا د حکومت ډېر غلطې پالیسۍ وي. لکه د حکومت چې کومې پالیسۍ وي په هغې باندې ستاسو اعتراض و؟ او خود په اعتراض و په هغه ټایم کې. لکه مطلب د یو یونین کونسل لکه یو کس چې کوم دی پر مثال په طور باندې ورکړم چې یو ګاډی دی دا روان شو، یو کس مصري دی، دی په مصري نه جوړی او دی په چې کوم دی عام کس روان دی، هغه ته ته شماره دا ګاډي ټیک کا अब ټیک کړي شي دا ګاډي نه سوال نه پیدا کیږي. په دې وجه باندې چې کوم دین ټرین کسان چې په سکول کې ته نو ورکې داغه به ماشوم ته خو نور وسه دا وږي چل دا ټرین کس ناست دی هغه ټریننګ کو هغه ماشوم ته تربیته کوي کنه او چې دا ټرین سړی ورته کو بس هغه خپل بچي په تباہ کو. قریش خان تاسو لګو دی ویډیو موږ کړه د کار په دوران کې نو موږ د خپل ناظرینو سره شریک کوو، دا نه پس خبرې کوو. جی صحیح. قریش خان تاسو د خپل موجوده ژوندۍ باره کې څه وایي؟ موجوده بس عام نارمل ژوندۍ د تیری کې خو کولې صحیح ده، شکر دی الحمدلله. په لاس پروغ خپل مهنت مزدوري کولی شو.
تاسو په خپل موجوده کاروبار کې د خپل بچو پرورش صحیح طریقې سره کولی شئ؟ خرچې خو ډېرې زیاتې دي، ګراني څومره شوه، لکه مهنګایي کم حد ته ورسېدله. نو دا اوس لکه د یو عام سړي د وس نه چې کوم دی، لکه زه چېرې نن سبا نارمل انساني چې هغه هغه نشته دی، د هغه به هم کم از کم 20-25-30 روپۍ د میاشتې لګي چې په نیش باندې خوري، او مزدوري دلته کیسه ده یا 1500-1600 روپۍ ده، او هم کله یو کله نی. نو زم چې کم از کم د دې خلکو لږ دغه پکار دی. خو زما د غټانو خلکو نه صرف دا یو دغه دی، زم کې یو مالدار سړي، یو غریب سړی، یو بچي غریب بچي روچت کو نو په دې ملک کې به چې کوم دی یو غریب بنده پیدا نشي. خو صرف د سوچ خبره ده. قریش خان ماشاءالله تاسو ډبل ایم ای کړی ده او په ګاډۍ باندې کار کوي، نو تاسو چېرته په دې خپل کاروبار باندې څه شرمندګي محسوس کړې ده؟ مولوي صاحب ستاسو خبره په ګل بدله، خو لکه زما دا خپل یو نظریه ده چې تعلیم یوازې د نوکرۍ دپاره نه دی پکار. تعلیم انسان له شعور ورکوي، عقل ورکوي، او د مخکې د تلو لاره ورکوي. تعلیم په دې مقصد وشو نو انشاءالله چې یو انسان به چې کوم دی نو نه غلط طرف ته لاړ شي، نه به غلط سوچ وکړي. زما ټیک ته ما د نوکري میلاو نه شوه، ما همت نه دی بایللی. ما ځان له کلي کې یو دوکان وکړو، هغې دوکان یو 8 کلمه وچلو، بیا د هغې دوکان مې ختم کړو، دې تغبې ته دې دغه پسې ووتم، دا کار مې شروع کړو پکې. نو هغه کار زندګي مې ښکلې وه، دا مو د هغې نه ښه ښکلې ده. نو زه یم چېرې لکه یو انسان تعلیم وکړي نو هغه له په دې شرم نه دی پکار، یاره زه به اوس هیله بیله لوبیا خرڅوم، یا زه به چې کوم دی په دې چوک کې کښېنم، زه به چې کوم دی له ګاډۍ ودرم فروټ به خرڅوم. نه، کم از کم دله دا سوچ پکار دی چې ما پسې شاته بچي دي، ما پسې شاته مور پلار دي، یا دا چې کوم دی لکه د دوی حفاظت کړو، مشران دي که هغوی د دوایي ضرورت راځي، نور داسې راځي، په دې وجه باندې چې کوم دی خپل همت او محنت دا لازمي څیز دی. دا نه چې زه خپل تعلیم ته ګورم چې تعلیم مې ډېر کړی نو زه په دې کار شرمېږم، زه دا نه کوم. نه، الحمدلله چې کوم دی ما له دلته خلکو کوم عزت راکړی دی. زما د ما سره خوا کې چې کوم زما کولیګس دي، ملګري دي، ټول ما ته ډېر د عزت په نظر ګوري. دا نه چې زه لوبیا خرڅوم او هغوی زما بېعزتي وکړي چې دا خو دې هیله بېله لوبیا ته ولاړ دی. نه، زما خو عزت کړي، زما قدر کړي چې بھائی د سره دونه تعلیم دې کار ته ولاړ دی، دا حوصله او دغه محنت دی. نو په دې ما ته شرمندګي نه محسوسېږي، زه پرې ښه خوشحاله یم، شکر دی. په آخر کې زموږ نوجوان نسل لپاره تاسو څه میسج ورکول غواړئ، او خصوصي د هغه نوجوان لپاره چې اعلی تعلیم حاصل کړي یا خو سرکاري جاب ته ملو نشي او د مایوسۍ شکار شي؟ میسج خو به زه صرف دا ورکړم چې یاره تعلیم یوازې چې کوم دی د نوکرۍ دپاره یا د نور څه دپاره چې یاره زه دې غټ افسر ولګم یا دې زه څه نور داسې په جواب باندې شم. نه، تعلیم انسان ته شعور ورکوي، تعالی عقل او پوهه درکوي. نو کم از کم چې انسان تعلیم وکړي نو هغه له دا سوچ نه دی پکار چې یاره زه په دې کار شرمېږم یا زه چې کوم دی نو دا کار کوم دا کار نه کوم. نو سبا چې په چوک کې ولاړ وي، ټوپک تماچې راغېښتي او د خلکو نه پیسې اخلي، لوټمار کوي، د هغې نه ښه دا ده چې دی په یو عزت په یو ښه ماحول کې کښېني او ځان له 100 روپۍ وګټي، خپلو بچو دپاره، د خپلو وروڼو بیګانو دپاره هغوی ته یو ښه لار وښیي. نو دا میسج مې دی چې تعلیم وکړئ، تعلیم ښه څیز دی او مخکې لاړ شي، څومره چې تللی شي پکې مخکې، خو د دې دپاره نه چې یاره بهي خامخا دې ما ته نوکري میلاویږي، د دې دپاره چې زه په معاشره کې یو ښه مقام حاصل کړم، په معاشره کې چې کوم دی لکه ما ته د خلک د عزت په نظر باندې وګوري. او بله خبره دا ده چې د خپلو پښتنو وروڼو ته صرف دا د حکم چې لکه په وړه وړه خبره باندې دښمنۍ ترفګنۍ دي او دیوال خوا لاړ، دیوال دې خوا لاړ، او په یاد پټي پوله دې خوا رالاله، تا پټي دا زما پټي ته دا وکړو، لکه په دې باندې مرګونه په پټي پټي خبره باندې زه یم چې کم از کم دا زندګي ډېره مختصر ده. دا چې لږه شانتې په مینه په محبت تېره شي نو ډېره ښه به وي. بس دا یو بل نه دا نفرتونه د چم ګاونډ او د خپلو وروڼو بیګانو د دوی خیال وساتئ، دا د ټول نه غټه خبره ده. الله پاک هم په دې خوشحالېږي، زموږ رسول الله صلی الله علیه وسلم هم په دې خوشحالېږي چې یاره خپل وروڼو بیګانو سره مینه محبت وکړي، د یو غریب سړي سره چې کوم دی امداد وکړي. قریش خان ستاسو ډېره مننه چې تاسو موږ خپل قیمتي ټایم راکړو. خان صاحب ستاسو ډېره مننه چې تاسو موږ له مقرره کړل د خبرو او دلته کې راغلل، نو ټایم هم خراب کړو. انشاءالله بیا هم ستاسو سټوډیو ته راځم که خیر بیا هم تاسو سره خبرې کوم. ستاسو ډېر مننه، شکریه، الله په امان. دا و زموږ نننی میلمه قریش خان. امید لرم چې زموږ نننی پروګرام به ستاسو خوښ شوي وي. انشاءالله چې زندگی وه د امیدونو په یو بل نوې اپیسوډ کې به موږ ستاسو ملاقات یو نوې میلمه سره کوو. د هغې پورې مال اجازت راکړئ. د الله په امان.